امیرزاده ورور ما سره اوس په موجوده حالت کې دوه افغان داسې ماشومان دي چې هغو سره میندې نه وي او الحمدلله هغوی ولم کې مونږ مور راوسته چې هغه اوس په افریدي میډیکل کمپلیکس کې پروت دی او فری اف کاسټ مفت علاج یې روان دی. په ایچ ام سی کې یو داسې ماشوم پروت دی چې وړه خوراکي اوس راغلی دی، هغه یې کفالت کوي، هغه یې ساتي. الحمدلله هغه ته مونږ 80,000 روپۍ د علاج لپاره کېښودې. ویسرا مونږ ویل اواز پورته کړو، سبا امید دی چې انشاءالله مونږ بارډر منیجمنټ هغه مور هم په خیر خیریت سره او جذبه خیر سګالي سره انشاءالله بارډر کراس کړي او پېښور ته خپل بچي له راشي. زه خاص کر افریدي میډیکل کمپلیکس چې کوم ایم ډي دی شاه جهان افریدي، هغه ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغه په هر وخت هر سخت وخت کې یې مونږ له لاس راکړی و، یا مریضان چې وي یا هغه چې وي هغوی یې ځان سره داخل کړي دي. افغان په پوله باندې چې موږ څومره پاکستاني افواج پاکستان دی، ویسرا اف سی دی، ویسرا څومره بارډر منیجمنټ دی، ویسرا ادارې دي، هغو زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم ځکه چې دا څویم کیست دی، 52 کیست دی، 52 کیس دی چې میندې ورسره نه وي، داسې ماشومان راپرېږدي یا په ټرکونو کې یا یو بل کس له ویل کړي، اجنبي کس له یا چېرته یو ګاډي ورله ویل کړي یا ما په نامه یې راولګي و هغوی زه اواز پورته کړم او بالکل ما په اواز باندې بارډر چې کوم احکام وي هغوی ما له بغیر بلا ججک هغوی موږ له والدین چې هغو ماشومانو والدین دي هغوی په بارډر کراس باندې جذبه خیر سګالي راپرېښي، ښه پروټوکول کې پېښور هسپتال ته له راوستلی. موږ په پاکستان، افغانستان یا دنیا په هر ګوټ کې چې چېرته پښتون آباد دی، زه د هغو ډېره زیاته شکریه ادا کوم ځکه چې کله ما داسې بې سهاره خلکو له هغه که افغانستان ماشومان وي، هغه که دغه ځای ماشومان وي، بیماران وي، تکلیف کې وي، مصیبت کې وي، نو دوی موږ له لاس راکړی یا ما په اواز باندې لبیک ویلی دی او هغو دغو ماشومانو او دغو بې سهاره خلکو سره مدد کړی دی. انشاءالله دا په مستقبل کې هم کوي ځکه چې موږ په مستقبل کې هم دغو ماشومانو دغو بې وزلو دغو بې سهاره خلکو سره مرستې کوو، منډې ورسره وو او انشاءالله دوی موږ سره دغه مرستې کوي. زه په نړۍ کې په دنیا کې څومره چې پښتانه یي هغو ته دا میسج ورکول غواړم چې دا وخت نفرت نه دا وخت مینې وخت دی. باید چې موږ یو بل سره لاس ورکړو، یو بل ملا ونیسو، اتفاق او اتحاد سره جوړ کړو ځکه چې موږ هر څومره نفرتونه خوره کړو خو موږ وجود، موږ وینه، موږ ژبه، موږ رسم او رواج د یو دی. موږ سره نه بېلېدونکي یو نه څه بېلېږو، خو اتفاق او اتحاد وخت دی چې نفرتونه یو سیټ ته کېږدو او یو بل سپورټ وکړو، یو بل سره نیغ کړو ځکه چې زه یې تا په کار هستم ته یې ما په کار هستې، زه یې تا په دوک درد باندې خفه کېږم او ته یې ما په دوک درد باندې خفه کېږې، زه یې تا په خوشحالۍ خوشحالېږم ته یې ما په خوشحالۍ خوشحالېږې. نو دا وخت نفرتونو نه دا وخت مینې محبت دی چې په نړۍ کې موږ وښیو چې پښتون یو داسې غیرتي قوم دی چې هغو اتفاق او اتحاد هم دی او مینه محبت هم خوروي. موږ که ملکونه هر څومره جدا دي خو زړونه سره موږ یو وي ځکه چې موږ یو پښتون یو.